الرحمن الرحیم. ډیر خلک پوښتنه کوي جمعې شپې او جمعې ورځې اعمالو په باره کې چې انسان کوم کارونه وکړي جمعې شپې یا جمعې ورځې. زه مختصرا څه عملو طرف ته اشاره کوم چې ډیر زیات ثواب دی. ټول اول شی دی چې جمعې شپې عملو کې راغلی دی چې انسان کوم تسبیحات اربعه دي خو هغه کې البته داسې طریقې سره پکار دی انسان وایي سبحان الله، الله اکبر، لا اله الا الله. دا ذکر څومره ډیر ویلی شي بهتر دی. سبحان الله، الله اکبر، لا اله الا الله. کوم ما تاسو تشرکات کوي خو دې کې صرف الحمدلله نه هغه ته نه کاټ کا نور ذکر وایه. دین علاوه دویم شی چې عملو کې راغلی د جمعې شپې اعمالو کې څومره زیات کوای شي صلوات محمد و آل محمد باندې، اللهم صل علی محمد و آل محمد. کمترین تعداد چې راغلی دی 100 وارې دینه پورته څومره ویلی شي ثواب ډیر زیات راغلی دی. مولا امام صادق علیه السلام یی چې کوم کس صلوات ستایی جمعې شپې هغه صلوات یو صلوات 1000 نیکو کارو سره برابر دی او 1000 ګناهان یې ورسره صفا کیږي، پاکې کیږي. هغه نه علاوه انسان ته پروردګار عالم د 1000 درجې مقامات ورکوي پروردګار عالم. او مستحب دی چې دغه صلوات انسان جمعرات مازدیګر المنځنه بعد شروع کی انسان یای جمعې ورځې غروبه پورې دا صلوات څومره زیات استوای شي بهتر دی، خو کم از کم 100 وارې چې وستی ډیر زیات ثواب دی. روایت شوی دی چې مولا امام صادق علیه السلام یی چې جمعې شپې مازدیګر ټایم عصر ټایم کې اسمان نه یو فرشتو ګروپ نازلیږي چې هغوی سره لاسو کې د سونې والا قلمونه پینونه ورسره وي او چندې والا کاغذ ورسره وي، صحیفې کتابونه. هغه کې صرف او صرف کوم کسان صلوات ستایي هغه صلوات او کسان والا هغوی ثوابونه ورکوي، یعنی صرف صلوات او درجې صلوات او ستونکو ثواب ورکي صرف. لیکن شیخ توسی بزرګوار چې یو عظیم عالم تیر شوی دی هغه ذکر کوي چې مستحب دی چې جمعې شپې 1000 وارې صلوات ووستئ. خو هغه طریقه یې ښیي که دا شی ووستئ ډېره بهتره ده. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. دین علاوه یو عمل چې جمعې شپې ثواب زیات دی، اجر زیات دی، صدقې ورکول دي. یا جمعې ورځې ورکي یوه صدقه 1 روپۍ 1000 سره برابر دی. دین علاوه پیغمبر زیارت د امامانو زیارت دی چې انسان یې ولولي. هغه نه علاوه استغفار دی، کم از کم انسان وایي استغفر الله و اتوب الیه یا استغفر الله ربی و اتوب الیه. جمعې شپې عملونه یو عمل دا دی چې انسان دعای کمیل ولولي چې اکثرو مسجدو کې منبرو کې الوستای شي. او هغه نه علاوه څه سورې دي قرآن والا چې هغه جمعې شپې زیاتې ثواب دی. هغوی نه مثلا یوه سوره اسراء دی، بنی اسرائیل نامو ته، یا سوره کهف ده. هغه نه علاوه سوره شعراء ده، سوره نمل ده، سوره قصص ده چې انسان یې ولولي، سوره سجده ده او سوره یاسین ده. دین علاوه سوره صاد ده، سوره احقاف ده، سوره واقعه ده چې ډېر زیات فضیلت یې راغلی، سوره حامیم سجده ده، سوره حامیم دخان ده، سوره طور ده، سوره اقتربت للناس ده سوره ده، سوره جمعه ده. او که نوری نشي لوستی کم از کم یوې سورې ډېر زیات ثواب دی چې هغه سوره واقعه بللی شي. کم از کم انسان په کار دی سوره واقعه ولولي. لکه څنګه حدیث کې راغلی دی مولا یی چې سوره واقعه چې څوک لولي هغه د ټولو بندګانو محبوب جوړیږي، خلکو نه به ګران وي او تنګ دستی غربت فقر نه به هغه ووځي. او روایت کې شته دي چې کوم کس سورې کې مثال ډېرې سورې دي، ځینې سورې دي مثلا سوره جمعه دی هغه که ولولي ګناهانو کفاره جوړیږي، یوې جمعې نه بلې جمعې پورې ته کومې ګناهان یې کړي هغې کفاره جوړیږي. خوب دینه علاوه هټ کر نور کوم عملونه دي هغه کې 2 رکعته لمونځ راغلی دی چې انسان یې که وکړي جمعې ورځ یا کوی شي جمعې شپې یا کوی شي. هغه کې دا دی چې انسان الحم نه بعد 15 وارې سوره زلزال ورکې ولولي. روایت کې راغلی دي چې کوم کس قبر عذاب نه قیامت عذاب نه ځان بچوي په کار دی چې دا 2 رکعته لمونځ کوي جمعې شپې، یعنی الحم نه بعد 15 وارې سوره زلزال، بیا الحم نه بعد 2 رکعت کې 15 وارې سوره زلزال. دین علاوه یو شاید څه وخت هم جمعې شپې تاکید په شوی دی جمعې ورځې خاص کر بیا چې انسان انار که وخوري سبې ټایم کې ډېر زیات فضیلت دی او ډېر بیماریو نه انسان بچوای شي. پروردګار عالم د موږ ټولو ته توفیق نصیب کړي چې جمعې شپې جمعې ورځې عملو باندې
عمل وکړو. خصوصا یو شی چې هغه جمعې غسل دی چې هغه د نپویر نشي. جمعې غسل انتهایی فضیلت لري. چې کوم کس 40 جمعې غسل وکړي راغلی دي چې هغه بدن قبر کې نه خرپېږي، هغه د قبر ډېرو مشکلات او عذابونه بچیږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.